سره دیدار ځانته دی غواړي د فرمان د کردګار دی نن دې د رب سره دیدار دی رب سره دیدار حبیب یوازې ترې روان شو چې ور داخل پلا مکان شو چې ور داخل پلا مکان شو رب الغوار درک زما اختیار دے نندی درب سرا دیدار دے رب سرا دیدار زانتا دی غواړي د فرمان د کردګار دے نندی درب سرا دیدار دے رب سرا دیدار حبیب ویل غنی غفارا امت زما ډېر لاچارا امت زما ډېر لاچارا بهانا وکړه دا مې غم پزړه انبار دې نندې درب سورہ مائدہ شپږم سپارہ آیت نمبر 51 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم سورہ مائدہ شپږم سپارہ آیت نمبر 51 ربط د ما قبل سرداري چې هر کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حکم د ځان ساتلو د یهود او نصاراو نه هغه وشو په یاره د افتنان سره نو عام مؤمنانو ته الله ضرور امر کوي د اجتناب کولو د یهود او نصاراو نه الله دې د پاره امر کوي چې اے مؤمنانو تاسو گمراه نشئ
یهود او نصوارا هغه خلق دي چې حکم د جاهلیت غواړي نو هغې ته یعنی هغې ته هغې بیا د براءت حکم کوي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنو اے هغه کسانو دا صفت د ایمان د دوستانې د پرېښودو تقاضه کوي د یهود او نصواراو سره. الله فرمایي اے مؤمنانو اولیاء داسې حکم د عامو کافرانو په باره کې په سورې آل عمران کې تیر شوی دی او په سورې ممتحنه کې را روان دی. الله فرمایي اے مؤمنانو لا تتخذوا اليهود والنصارى منی وی تاسو یهود او نصارا دا په دوستانی سره تاسو منی وی. نو الله جل شانه فرمای چې اولیاء یعنی داسې حکم د عامو کافرانو په باره کې هغه تیر شوی دی او اولیاء چې دی د ولایت 3 درجې دي. اول دا چې هغې سره موافقت هغه وکړي په عقیده یا په کارونو د کفر او شرک کې. نو چې کم سړی داسې وکړي دا عین کفر دی. دویم دا دی چې هغې سره تعاون جانی یا مالی کوي دام کبیره ګناه دی. او درېمه درجه د ولایت هغه دا ده د اولیاء یعنی د ملګرتیا چې د هغې اکرام او عزت کوي. د عزت عهدې وله ورکوي لکه څنګه ابو موسی اشعری رحمت الله علیه هغه یو نصرانی کاتب هغې نیولی و نو عمر رضی الله تعالی عنه هغه منع که ورته وفرمایل دا خو اکرام دی. او نور موالات داغی تفسیر چې دی نو هغه په سورې آل عمران آیت نمبر 28 کې هغه تیر شوی دی. فرمایي بعضهم اولیاء بعض دا علت د مخکې لپاره دی او د هغې موالات په معنی د امداد کولو دي یو بل سره په مقابله د مسلمانانو کې او بل دا چې موالات د هغې په معنی د مشابهت دی یو بل سره په کارونو د کفر کې. اگر چې د هغې د یو بل سره دشمني هم شته په سورې بقره کې هغه تیر شوي دي خو بیا هم ګورې مسلمان ته دغه یهود او نصوارا چې دي نو دا ټول یو دي. ځکه حدیث کې راځي الکفر ملت واحده کفر چې دی دا ټول په یو پلیټ فارم باندې ولاړ دي. یو مسلمان دی چې دی نه یو ځای کېږي لہذا یهود او نصوارا چې دي نو دا ټول په یو پلیټ فارم باندې ولاړ دي. ومن یتولهم منکم اوس دې ځای کې الله فرمایي یعنی هر څوک چې دوستی کوي دی سره د تاسو نه فانه منهم نو هغه د دوی نه دی. دا حدیث ته من تشبه بقوم فهو منهم نو مراد د دې نه تشبه ده په امور د دین کې. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من تشبه بقوم فهو منهم مراد د دین تشبه د په امور د دین کې او دا غي کې او دا غي په اخترونو کې شرکت کول دا غي په شان په غاړه کې یا د عزت په ځای کې دا غي هغه صلیب هغه شکل هغه استعمالول یا دا غي په شان د قبرونو اولیاء او تسجدی کول یا هغه جوړولو یا د یهود او نصواراو هغه ډیزاینونه په ګیرو کې یا په ویښتو کې هغه کول دا ټول د دینه مراد دي. حدیث مبارک کې راځي کم سړی چې دنیا کې چا سره مشابهت کوي پر ورځ د قیامت باندې به هغې سره پاسي. نو الله فرمایي ومن یتولهم منکم فانه منهم. بیا ورپسې فرمایي ان الله لا یهدي القوم الظالمین. الله هدایت نه کوي قوم د ظالمانو ته. مراد تینا هغه خلک دي چې موالات د مؤمنانو په ځای د یعنی هغه د کافرانو سره هغې موالات او دوستاني کوي. نو الله فرمایي ورپسې آیات کې آیت نمبر 52 په دې کې زجر د منافقانو ته په مخالفت کولو د مخکینی عقد سره او د هغې بهانه ذکر کوي او بیا د هغې جواب چې هغه مرض دی او شک دی نفاق دی او محبت د کافرانو سره هغه ذکر کوي. الله فرمایي فترى الذین فی قلوبهم
اوس دی آیات کې چې دی پس ویني به هغه کسان چې د هغوی په زړونو کې مرض د نفاق دی او د هغوی په زړونو کې مرض د شک دی د هغوی په زړونو کې مرض د محبت د کافرانو دی یسارعون فیهم یعنی فی موالاتهم د دوی په دوستانو کولو کې مسارعت ورته ځکه وي چې دوی په ضرر د دې موالاتو کې سوچ نه کوي په بی فکرای سره او دا کار دوی کوي یقولون وای دا د منافقانو بانه ده دائرتن هر هغه مصیبت چې هغه په گردش د زمانه کې پیدا کیږي مراد د دې نه غلبه د کافرانو او کمزوری د مؤمنانو ده او یا چې دی نقاط او لوږه ده وایي چې دی به موږ له بیا غلا او امداد نه راکوي نو لحاظه دا خبرې نه دي په کار فعسى الله ان یأتی بالفتح عسا د پاره د قریب د امید ده او د فتح نه مراد چې دی غلبه د اسلام د په کافرانو باندې نو فعسى الله ان یأتی بالفتح زرد چې الله به تاسو ته یعنی فتح به درکي او امر من عنده یا بل حکم را لیږل د خپل د طرف نه نو فتصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمین فتصبحوا چې دی نو تعبیر د په اصباح سره دی د دې وجې نه چې مخکې حالات د منافقانو په شان د تیارې دی او په تیارې پسې رڼا په شان د سبا راله نو په رڼا کې به هغه چې دی نو دوی ته خپل نقصان هغه به ښکاره شي نو خپیمانه به شي او په دوستانو د یهودیانو نسواراو باندې به دوی بیا خپیمانه بیا ورپسې آیات کې فرمایي آیت نمبر 53 ویقول الذین آمنوا دا قول د مؤمنانو د په طریقې د تعجب سره رستو د ښکاره کېدو د حال د منافقانو نه ویقول الذین وای مؤمنان یو بل ته اهؤلاء الذین آیا دا هغه کسان دي چې قسم کوي په خدای باندې جهد ایمانهم ډېر سخت قسمونه نو اوس دې ځای کې جهد ایمانهم قسم کول په الله باندې د مشرکانو منافقانو په نسبت باندې دا پوخ قسم وي او په غیر د الله باندې قسم د دې عادتن وي یا پوخواله دار چې الله تعالی نور نمونه صفاتونه هغه په قسم کې ذکر کی نو فرمای انهم لمعکم بشک دی تاسو سره دی حبطت یعنی خراب شو عملونه د دی حبطت اعمالهم برباد شو اعمال د دی فاصبحوا پشد خاسرین تاوانیان خاسرین چې دا د ندامت نه ترقی د ځکه ندامت خو صرف په فوت کېدو د مطلوب دنیوي سره او خسران په نقصان د دنیا او آخرت دواړو سره دی چې سره د شرم نه په دنیا کې عملونه د دی هغه شو برباد شو ختم شو بیا ورپسې آیت نمبر 54 په دې آیات کې تسلی د مؤمنانو ته په وخت د ښکاره کېدو د منافقانو کې او د موالات کولو د هغوی سره یعنی د کافرانو سره او اشاره ده چې په یعنی دائره رسیدلو سره یعنی حادثه رسیدلو سره مؤمنانو ته او دین اسلام ته هیڅ نقصان نه رسی نو دغه شان که یو انسان هغه ښکاره مرتد شي نو بیا هم اهل دین ته هیڅ نقصان نه رسی او الله د دین حفاظت دپاره بیا نور خلک پیدا کی لکه مثال یو سړی وای یاره زه د دین کار نه کوم نو که دی د دین کار نه کوي الله بوله بیا چې دی نو بل څوک بوله پیدا کوي او که دی د دین کار کوي نو الله جل شانه بیا څه کوي دنه چې دی د خپل دین خدمت علی نو که چېرې یو سړی یو مسلمان دا وایي چې یاره بس زه به دا دین کار پرېږدم زه به تبلیغ کار پرېږدم زه به مدرسې پرېږدم زه به جوماتونه پرېږدم زه به صدقې پرېږدم زه دا مدرسې دې وچلیږي یا دا جوماتونه یا د مسلمانانو ته د رزق میلاو شي دا په دې نه ده الله وایي که ته د دین کار پرېږدې او ته مرتد شي که دا ټوله دنیا کافران شي د الله په خدای کې هېڅ کمی هم نه راځي او که دا ټول مسلمانان شي بیا هم د خدای په خدای کې سیواوالی نه راځي الله جل شانه د هر څه بادشاه دی د هر څه الله پیدا کړي دي انسان دپاره دا دارالامتحان دی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر څوک چې غواړي ایمان دی راړي څوک چې غواړي کفر دی اختیار کی هر چاته اختیار دی دنیا کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا من یرتد هر څوک چې واپس شي د تاسو نه عن دینه د دین خپل فسوف یأتی الله پس در د چې رابولي الله تعالی
اوس دا چې دی نو دا آیات په باره د قتال د المرتدین کې هغه نازل شوی دی. دا ټولې چې دي 11 فرقې دي او لہذا چې دی نو چې کومه اوس فرمایي په سبب د ولایت کولو د یهود او نصاراو سره یا په بلې طریقې سره هغوی کفر کوي رستو د ایمان ښکاره کېدو نه. ګوره مقصد د آیات دا دی چې چا دین اسلام او د هغې نصرت پرېښودو نو دی دا خیال نه کوي چې دین ته به نقصان ورسي، بلکې الله تعالی به د ده په بدل کې بل پیدا کړي د دین د پوخوالي دپاره. په سورہ محمد آیت نمبر 38 کې به راځي، په سورہ نساء کې تیر شوي دي آیت نمبر 133 کې الله فرمایي من یرتد، د دې جزا پټه ده، من یرتد فلا یضر الا نفسه، یعنی اس ضرر چې دی نو دا څه کوي؟ دا خو به خپل ځان ته ضرر رسوي، دین ته نشي رسولی. الله فرمایي فسوف یأتی الله، دا پا په معنی د علت ته. اوس دې سوال دا دی چې صحابه کرامو ته که چېرې دا خطاب وشي نو فسوف یأتی الله نه به بل څوک بیا مراد شي، نو ثابت شه فضیلت د رستو خلکو په صحابو باندې. نو جواب دا دی چې دا خطاب منافقانو ته دی په طریقې د مخکې 2 آیاتونو سره، او فسوف یأتی الله بقوم نه صحابه مراد دي په قرینې د آیات د سورې بقرې سره. نو فرمایي چې ګوره فسوف یأتی الله، اوس دا آیات صحیح پیشنګویي د پیغمبر علیه صلات وسلام ده. د هغې خلکو ذکر یې کړی دی کوم چې مرتد شوي وو. 3 کسان یې ذکر کړي دي چې هغه دعوه د نبوت کړې وه، د پیغمبر علیه صلات وسلام په وخت کې کړې وه. یو چې هغه اسود عنسی و او هغه قوم بنو مدلج او مسیلمه کذاب، د هغه قوم بنو حنیفه او دریم چې دی نو هغه طلیحه بن خویلد، د هغه قوم بنو اسدو. نو د دې ایمان راړل د پیغمبر اسلام په وخت کې دا ثابت نه دي، بلکې د ابتدا نه دوی کافرانو. نو داسې ویل دا خطا دي چې دا صحابه و. که یو سړی دا وایي چې اسود عنسی دا صحابي و بیا رستو، نو دا غلطه خبره ده. دا 3 واړه کسان چې دي دا د اول نه کافرانو دی ایمان نو راوړی. او دا صحابه بعضې وایي چې مثال داسې ویل دا صحیح نه دي چې وایي دا صحابه او مرتد شو. کمې 2 فرقې چې په زمانه د ابوبکر صدیق کې هغه وی یو فرقه په زمانه د عمر کې هغه مرتد شوی وه، نو هغه هم صحابه نو. د دې نه دا استدلال غلط دی چې دا صحابه مرتد شوي دي. د امام حسن بصري رحمت الله علیه نه روایت هغه مفسرینو نقل کړی دی چې هغه به قسم کو چې مراد د بقوم نه ابوبکر صدیق او د هغه ملګري وو. علامه خطابي وایي چې ارتداد یعنی ارتداد والا 2 قسمونه، یو هغه چې دین اسلام نه انکار وکړو او خالص د جاهلیت عقیده او عمل شروع کړو، نو دا هغه خلکو چې مسیلمه کذاب او اسود عنسی وغیره باندې ایمان نه وړو. او دویم قسم هغه و چې فرق یې کړو په منځ د منځ او د زکات ادا کولو نه، او دارنګې چې کوم دی نو داسې انکار یې کړو د امامانو نه. نو بعضې خلکو په بنو حنیفه کې، نو امام شوکانی په نین الاطوار کې په کتاب الزکات کې هغه وایي چې دوی سره باغیانو مرتدین دوی ته مجازن او مشابهتن ویلی شي. یحبونهم کحب الله، مذهب د سلف و صالحینو دا دی چې محبت د الله تعالی د پاره ثابت ته حقیقتا بغیر د کیپ او د تعویل او د تمثیل نه. علامه عظیم محشری د هغه اتباع بعضې هغوی وایي چې مراد د دې نه ثواب ورکول او تعظیم او ثنا ده، دا خلاف دی د مذهب د سلفونه. اذلة علی المؤمنین، دا د ذل مقابل دی د عزت نه ماخوذ دی، بلکې ذلت په معنی د نرمۍ او شفقت او رحم سره دی. په قرینې د دې چې دی له عزت رستو هغه جمله کې ثابت کړی دی، او دا په شان د سورې فتح آیت نمبر 29 تا. نو اذلة علی المؤمنین لفظ د علا کې 2 پایدې دي، یو تضمین په معنی د شفقت او دویم دا چې د دې درجات اگر چې هغه اوچت دي لیکن سره د دې نه مؤمنانو باندې رحم کوي. اعزة علی الکافرین، دا د عزت په معنی د شدت نه ماخوذ دی. ولا یخافون لومة لائم، دا حال د ضمیر د یجاهدون، دا و د پاره د حال دی، یعنی په حال د جهاد کې
که قولی وي او که عملی وي نو د چا ملامتیا پروا دی نه کوي یا واو د پاره د عطب ته مستقل صفت ته لیکن واوی وسر راوړی دی د اشارې د پاره چې دا وصف په وخت د جهاد کې دا ضروری دی چې کله ته جهاد ته مخامخ شي بیا به د چا پروا به هم نه کې د هېڅ چا پروا به نه ساتي بس یو د الله پروا به ساتي او د بل چا پروا چې دی دا به نه ساتي نو اوس فرمایي چې ګوره ولا یخافون لومة لائم لومة لائم نکرۍ ذکر کړې ده چې هیڅ قسم ملامتیا د هیڅ قسم ملامتګر د طرف نه پروا نه کوي که هغه والدین وي که استاذ وي که مشر وي که کشر وي که نر وي که ښځه وي نو فرمایي ذلک اشاره د ما قبل صفتونو ته په تاویل د مذکور سره اوس بیا ورپسې آیات کې فرمایي چې انما ولیکم الله آیت نمبر 55 کله چې د موالات د یهود او نصارانو نه منع وشوه او د براءت کوونکو صفتونه ذکر کړل نو په دې آیات کې د اهل د ولایت ذکر کوي په طریقې د حصر سره انما ولیکم الله بېشکه دوست تاسو الله تعالی دی ښه ورسوله رسول د هغه دی دا تاسو ته دوستان ښیي الله وایي ګورې ډېر خلک وایي که نه مړه د مسلمان نه خو کافر ښه دی په هېڅ حالت ته هم ښه نه دی کافر کې ایمان نشته مسلمان کې ایمان دی اگر چې معاملات برابر نه دي خو بیا هم دا دومره لویه هغه کامیابي الله ورکړې ده دومره لویه نښه دومره لوی فضیلت الله ورکړی دی چې ایمان دا یې ورته نصیب کړی دی الله فرمایي ګوره اوس دې کې تاسو ته هغه ذکر کوي چې هغه یعنی صفتونه دي چې ستاسو ولی څوک جوړېدی شي ولی ستاسو الله دی دویم ورسوله رسول د الله تعالی دریم والذین آمنوا آ کسان چې ایمان ناړي الذین یقیمون الصلاة آ کسان چې هغوی مونځ قایموي نو ایمان سره درې اوصاف ذکر کړل اشاره ده چې کم مؤمن کې دا صفتونه یا بعض موجود نه وي نو هغه سره ولایت مه کوئ وهم راکعون دا صفت همیشه او دائم دی د دې وجې نه دلته جمله اسمیه ذکر کړې ده مفسرین وایي چې دا حال دی د ضمیر د یؤتونه نه او د دې په تایید کې آثار د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نقل کړي دي لکه ابن کثیر اولا ویلی دي چې د هېڅ چا د علماو نه دا نه دي ویلي چې زکات ورکول په حال د رکوع کې دا افضل دي او پای باندې نور احکام مرتب کول هغه بې فایدې دي نو خبره دا ده چې الذین آکسان یقیمون الصلاة چې هغوی مونځ قایم کي ویؤتون الزکاة ورکوي زکات وهم راکعون او دوی وي رکوع کوونکي بیا ورپسې فرمایي ومن یتول الله یعنی هغه څوک چې دوستي کوي الله سره او رسول سره والذین آمنوا هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دا بشارت دی د اهل آیات مخکینی دپاره نو فرمایي یتول الله مراد د تولا نه قیام په طاعت د الله تعالی او په نصرت د رسول او د مؤمنانو دی فإن حزب الله یعنی حزب په اصل کې هغه قوم ته ویلی شي چې راجمع شي په وخت د راتلو د حادثه کې او هغه جماعت ته وایي چې کله کلک وي نو دا د جماعت او د قوم نه دا خاص دی لکه مثال یو ځای کې یو حادثه راغله او ټول خلک راجمع شي سوره مجادله کې هم راغلی دي بیا به هلته راځي اوس دلته غالبون ذکر کړی دی چې فإن حزب الله هم الغالبون دلته غالبون ذکر کړی دی او هلته کې چې دی په سوره مجادله کې مفلحون ذکر کړی دی دا ولی دا سوال دی نو جواب دا دی چې دلته مقابله د یهود او نصاراو سره د په دنیا کې او مراد د په وخت د مقابله کې غلبه هغه مقصد وي او په سوره مجادله کې حزب الشیطان په باره کې هغه خاسرون ویلی دی نو د هغې په مقابله کې مفلحون لفظ مناسب و نو ځکه هلته کې مفلحون ناړو بیا ورپسې فرمایي یا ایها الذین آمنو الله فرمایي چې د دې آیات نه هغه شروع کوي په ذکر د علتونو د منې د دوستانې د کافرانو او په دې آیات کې اول علت ذکر کوي یعنی دین اسلام پورې استهزاء او هغه لوبې ګڼل دا د چا کار دی د یهود او نصاراو الله فرمایي یا ایها الذین آمنو ای هغه کسانو چې ایمان راوړل لا تتخذوا الذین
یعنی منی وی تاسو هغه کسان اتخذو چې نیولې وي دینکم دین ستاسو هزوا په ټوکو سره ولعبا او په لبو سره. یعنی هزو چې دی دا په اصل کې خفت ته ویل شي، یعنی سپکوالی کوي په طریقې د مسخرو او د خندا کولو سره. او لعب معنا بې فایدې مشغلۍ ګڼي په شان د لوبو کولو. نو مراد مجموعه ده چې ټول دین پورې دی استهزا کوي. لکه یهود او نصارا وایي چې مړه دا تاسو کم خبرې کوئ، دا کم کارونه کوئ، دا کم اودسونه کوئ، دا کم چاردامونه کوئ، کم منځونه کوئ، دا ټول ستاسو بې فایدې دی، دې اړو څه فایده نشته. نو دهریان دی وخت کې یا نور کافران چې منځ او حج وغیره دی ته لوبې وي، نو الله فرمایي دا کافر ګوره چې دی نو دی ستاسو دا دین چې دی دا لوبې او ټوکې ګڼي، ځکه الله وایي دی سره دوستانې مه کوئ. من الذین دا بیان دی د مخکې الذین په ذکر د فریقینو د کافرانو سره، والکفار دا تعمیم بعد التخصیص دی چې مشرکانو ته شامل دی. اوتو الکتاب دی به دغه نوم سره مشهور دي، د دې وجې نه الکفار نه جدا ذکر کړي دي. واتقوا الله ویریږئ د الله نه. ان کنتم، نو ان په معنا د اس سره دی، یعنی تقاضا د ایمان هغه څه شی دی تقوا ده. واتقوا الله ویریږئ ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یې. بیا ورپسې آیت نمبر 58 دا معطوب ته په مخ کې اتخذو باندې او ذکر د دویم علت ته، او دا خاص ته د مخکې نه. واذا نادیتم الی الصلاة، ندا الی الصلاة خو مجمل دی لیکن داغی تفصیل په احادیثو کې په کلماتو د اذان سره شوی دی. نو دا آیات دلیل دی په مشروعیت د اذان باندې د پاره د 5 وختونو منځونو کولو د پاره. لکه تا ته یو سړی وایي چې هلکه ته ماته دا ووایه چې دا اذان د کم ځای نه ثابت دی، نو دې ځای دا ولیکئ ورته ها. واذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا، یعنی دا ولیکئ. الله فرمایي دا آیات چې دی نو دا ندا الی الصلاة ته چې مؤذن کله اذان کوي الله اکبر الله اکبر. نو اوس دی وایي چې اتخذوها هزوا، وایي چې دا چغې دي په شان د حیواناتو، او څوک د دې نه یعنی تیښته کوي په شان د شیطان، او څوک پرې دعوت باندې عمل نه کوي، یعنی جماعت ته حاضري نه کوي. چې کله اذانونه شروع شي دا یهود او نصارا وایي مړه وایي دا مسلمانان څه لکه غویانو په شان چغې وایي. الله وایي دا د غویانو په شان چغې نه دي. بانهم ذلک دا مسخري دي په سبب د دې قوم چې داسې قوم لا یعقلون چې دی کې عقل نشته، دی پوهېږي نه، نو یعنی دی نه پوهېږي په دې باندې. نو په مقصد د دې کلماتو او کلمات د اذان مشتمل دي په کبریا د الله تعالی. لکه ګوره یعنی هغه توحید د ذات د الله تعالی دی، او توحید د خالقیت، او توحید د اسماء او صفات، او توحید د حکم تشریعی، دا ټولو ته شامل دی. دا سلور اقسام په سلورو تکبیرونو کې رالل. لکه اذان کې مؤذن وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، دا سلور خبرې په دې سلورو تکبیرونو کې هغه داخلي شوي. بیا شهادت ته د وحدانیت د الوهیت، بیا شهادت ته په صدق د رسول باندې. او هر کله چې شهادت د پاره 2 کسان پکار دي نو په بانګ کې 2 کلمې ذکر کړي. لکه مؤذن وی اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. 2 پیری ذکر کو. شهادت د الله تعالی هم 2 پیری ذکر کو. نو ګوره مونږ خدا وو کنه چې په شریعت کې د گواهی د پاره 100 کسان دي، 2 کسان دي، نو دلته شهادت 2 پیری ذکر کو. بیا په دې کې دعوت الی الصلاة ته چې دا اهم عمل دی. لکه سهار چې دی نو هغه مؤذن وی الصلاة خیر من النوم، او ابن آدم چې دی نو هغه اوده پراتی، هغه وی پاسئ تاسو د خوب نه دا مونځ کول بهتر دي. موږ نه خوب بهتر دی. او بیا صلات ته په وصف د فلاح سره دا د پاره د اهمیت د هغې دی چې هلکه پاسئ د کامیابۍ ځای ته راشئ، حی علی الصلاة حی علی الفلاح، پاسئ مونځ ته راشئ پاسئ. نو نتیجه په آخره کې د دې ټولو کلماتو سره ووته لا اله الا الله. نو په دې مقصد باندې چې څوک هغه پوه نی نو دا جهل د پاره هغه سبب دی. نو استهزاء بالدین مشهوره ده. هغه سوی الناس اعداء لما جهلو،
بیا ورپسې آیات چې دی نو هغې کې فرمایي قل یا اهل الکتاب هل تنقمون منا، وایي ته ورته ووایه اوس دا چې دی نو یعنی نقم په خفګان کول، بد ګڼل، نفرت کول او غیب ګڼلو نو سبب د نقمت صرف ایمان ذکر کړی دی. نو اشاره ده چې کافرانو مشرکانو دشمنی د مؤمنانو هغه صرف په مسله د څه کې ده؟ د وحدانیت د الله تعالی کې ده. او سوره اعراف او سوره حج کې به راځي بیا وان اکثرکم فاسقون، او فرمایي چې یعنی اکثر د دوی نه هغه سري فاسقان دي، اکثر د دوی نه هغه فاسقان دي. دا عطب ته په مخ کې ان باندې یعنی ایمان زمونږ د بیمانه ستاسو سبب د دشمنای دی. فسق نه مراد فسق اعتقادي دی، کفر شرک د کتابیانو دی، فسق عملی دی. یا دلته لام مقدر دی چې لئن اکثرکم فاسقون، اکثر په تاسو کې هغه فاسقان دي. بیا ورپسې آیت نمبر 60 په دې آیات کې ذکر د څلورم علت ته د ترک موالات یعنی دین وحدانیت او دا موحدینو ته د الله دین بیانونکو ته هغه یعنی شر ویلو یا شر والا ورته ویل. په دې کې ډیر شرونه دي داسې ویلو. نو مخکې نقمت علت باطنی هغه ذکر کو او علت ظاهری اوس دلته ذکر کوي. او دا جواب د قول د کتابیانو کافرانو دی. هغه وی چې لا نعلم دینا شرا من دینکم، مونږ ته ستاسو د دین نه ډیر زیات شر والا دین بل نه دی معلوم. داسې رزیل زامن دي. نو فرمای چې قل هل انبئکم بشر من ذلک، هغه ډیر بد سیز من ذلک د دینهم مصوبتا یعنی د بدای په لحاظ سره عند الله په نزد الله تعالی. اوس فرمای ګوره بشر من ذلک، ذلک اشاره ده دین او وحدانیت چې په اعلان د اذان کې هغه موجودو. نو فرمای بشر من ذلک مصوبتا، نو دا په اعتقاد د دی باندې دا کلام بنا دی. یعنی فرض کړئ چې زمونږ دین کې څه شر هغه شته دی لیکن ستاسو دین خو ډیر شر دی، نو خپل ته شر نه وی او زمونږ دی ته شر وی. مصوبتا یعنی فرمایي چې د بدای په لحاظ سره عند الله په نزد الله تعالی سره. نو فرمایي چې من لعنه الله، من لعنه الله دا بدل دی من ذالک نه په تقدیر د مضاف سره. یعنی دین د من لعنه الله ځکه چې باس په باره د دین کې دی او په دې اضافت کې اشاره د سببیت ته. یعنی دین هغه چا چې لعنت شوی دی په هغې باندې په سبب د دغه دین او په دې کې مراد هغه ګناهونه دي چې هغه سبب د لعنت ګرځولي شوي دي. او هغه څه شی دی په قرآن کې لکه کتمان د حق دی، په سورې بقره کې تیر شوي دي. الله فرمای ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، تاسو حق پټوي خو پوهیږئ پرې چې دا حق ته بیا هم تاسو پټوي. وعذب علیه هغه دین چې سبب د عذاب الهی دی، سوره بقره کې 61 او 90 کې تیر شوي دي. نو اول خو هغه یهودو هغه پرې کې داخل دي. الله فرمای وجعل منهم القردة والخنازیر، یعنی هغه دین چې سبب د مسخ ګرځول شوی دی. نو په دې کې د مفسرینو دوه قولونه دي. اول دا چې دا اصحاب السبت هغه مسخ د قرادت په شکل سره وه، او اصحاب المائده په زمانه د عیسی علیه صلات وسلام کې مسخ د خنازیرو په شکل سره وه. دا پکې یو قول دی. دویم قول دا دی چې د اصحاب السبت ځوانان مسخ شو په صورت د شادوګانو او بوډاګان هغه په شکل د خنزیرانو باندې شو، سوره بقره کې تیر شوي دي. وعبدت طاغوت، او په دې قرات کې عبد پیل ماضی دی او طاغوت چې دا مفعول دی. یعنی من عبد الطاغوت. تفسیر قرطبی بیا په دې کې 12 قراتونه هغه ذکر کړي دي. او طاغوت کې عبادت د سخي او اطاعت د کاهنانو او هر هغه اطاعت چې هغه د معصیت د الله تعالی کې وي هغه پکې داخل دی. دا ټول کارونه چې دا په بنی اسرائیلو کې موجود شیو. شر مکانا، مکان د دې په آخرت کې هغه څه شی دی؟ الله فرمای اولئک شر مکانا، دا ټولې چې دی د پاره شر د مکان دی. نو دا د دې نه مراد جهنم دی. یا مکان په معنا د مکانت سره دی، یعنی حالت د دې په دنیا کې وي او که آخرت کې وي هغه به دې د پاره شر وي. واضل عن سواء السبیل، دا خو په دنیا کې دلته شر او
یعنی ادول اسم تبذیل په اعتبار د زغم د یهودیانو دی یا اسم تبذیل په معنی د اصل فعل سره دی. نو فرمای چې دا گمراه کړي دي یا گمراه شوي دي د جهته د هغه لارې نه چې هغه لار د جنت ته، هغه لار د جنت ته. نو دا یهود او نصارا چې دي نو دی زمونږ دین ته دا چې دی نو یعنی غلط نسبت ورته کوي. وایي ستاسو دا دین او ستاسو دا چې کوم اسلام دی نو دا د شر دین دی. العیاذ بالله دی ته د شر دین وایي. الله وایي دا د شر دین نه دی. وګورئ ترجمې ته. فرمای یا ایها الذین آمنو اے کسانو چې ایمان مو راوړی لا تتخذوا اليهود یعنی منیوئ تاسو یهودیان والنصارى عیسایان اولیاء دوستان بعضهم بعض دینا اولیاء او دوستان دی بعض د بعضو ومن یتولهم چاچ دوستانو ساتل دی سرا منکم یعنی استاسنا فانه بشکا منهم د دین دی ان الله بشک الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين هدایت نکی قوم د ظالمانو ته. فترى الذين في قلوبهم پستوینی آکسان فی قلوبهم چې پزنون دای کې مرض یعنی مرض دی یسارعون منډي وی فیهم په دوستانو دای کې یقولون نخشى او وایدی یریګ مونږ ان تصيبنا دائره دا چې اوبرسی مونږ ته څه مصیبت دائره څه مصیبت. فعسى الله نزدید چې الله تعالی ان یأتی ربولی بالفتح یعنی فتحا او امر یا سبل حکم من عنده د خپل طرفنا فتصبحوا پشبری علی ما په هغه څه باندې اثروا چې پټ کړیو دی فی انفسهم پزنو خپلو کې نادمین پیمانا. ویقول الذین او وای آکسان آمنو چې ایمان نوړی اهؤلاء الذین آیا دا هغه خلک دي اقسمو جنې دارنګې اقسمو چې خوړل به قسمونه بالله په الله باندې جهد ایمانهم پاخه قسمونه خپل انهم یعنی بېشکه دی لماکم خامخا تاسو سره دي حبطت برباد شو اعمالهم عملونه د دی فاصبحوا خاسرین نشو دی تاوانیان. یا ایها الذین آمنوا اے کسانو چې ایمان مو راوړی من یرتد دا څوک چې مرتد شي منکم ستاسونا عن دینه یعنی د دین خپلنا فسوف یأتی الله او ډیر زر براولی الله تعالی بقوم یو داسې قوم یحبهم چې مینه بکی الله غی سره ویحبونه او مینه بکی اغی الله سره ازلت نرم بوی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اعزت او سخت بوی علی الکافرین په کافرانو باندې یجاهدون جهاد بکی فی سبیل الله پلار د الله کې ولا يخافون نبيريږي لومة لائم د ملامت یا د ملامت ګرنا. ذلك فضل الله دا خو فضل د الله دی یؤتیه ورکی من یشاء چالر چې غواړي والله الله تعالی واسع علیم الله تعالی یعنی خاوند پراخه دی او پوه دی. انما ولیکم الله بشک استاسو دوست خو الله دی ورسوله پیغمبر داغه دی والذین آکسان آمنو چې ایمان راوړی الذین آکسان یقیمون الصلاة چې پابندي کوي د مانځه ویؤتون الزکاة ورکوي زکات وهم راکعون او دی رکوع کوونکي دي. ومن یتول الله او څوک چې دوستی کوي د الله سره ورسوله رسول داغه سره والذین آکسانو سره آمنو چې ایمان راوړی فإن حزب الله بیشک ډله د الله تعالی هم الغالبون دا غالب دا. یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان مو راوړی لا تتخذوا منیوئ الذین آکسان اتخذوا چې نیولې دی دینکم دین ستاسو هزوا ټوقې ولعبا او لوبې من الذین د خلقنا اوتوا الکتابه چې ورکړی شوی دی هغوی ته کتاب من قبلکم مخکې تاسو نه والکفار او نکافران اولیاء دوستان خپل واتقوا الله او یریږئ د الله نه ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان. واذا نادیتم الى الصلاة
یعنی کله چې رابلل کیږئ تاسو الی الصلاة مانځتا یا رابلل کوئ تاسو مانځتا اتخذوها نو کوي هغې پورې هزوا ټوکې ولعبا او لوبې ذلک بانهم یعنی په دې وجه سره قوم دا داسې یو قوم دی لا یعقلون یعنی چې دی عقل نه لري قل ته ورته ووایه یا اهل الکتاب او اهل کتابو هل تنقمون تاسو بد نه ګڼئ منا یعنی زمونږ نه الا ان آمنا مگر دا خبره چې ایمان نه وړی دی مونږه بالله په الله باندې وما انزل آج نازل کړی شوي دي الینا مونږ ته وما انزل آج نازل کړی شوي دي من قبلو یعنی مخکې د دې نه وان اکثرکم فاسقون او دا اکثر په تاسو کې فاسقان دي قل ته ورته ووایه هل انبئکم آیا خبر کم زه تاسو بشرن په ډېر بد څیز باندې من ذالک د دې نه مثوبة من عند الله په اعتبار د بدلی سره په نزد د الله باندې من لعنه الله هغه څوک چې لعنت کړی دی په الله تعالی وعذب علیه عذب کړی دی علیه په هغه باندې وجعل منهم القردة جوړ کړی دی دینه یعنی شادوغان والخنازیر او خنزیران وعبد الطاغوت او چا چې بندگی کړی ده د طاغوت اولئک شر مکانا دا هغه خلک دي شر ډېرې بدې مکانا مرتبې والا واضل او ډېر گمراه دي عن سواء السبیل الله فرمایي واضل او ډېر گمراه دي عن سواء السبیل د سمې لارې نه صدق الله العظیم آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین یا الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله په ټولو باندې عفو کلم راکاږي الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کومې د خیر دعاګانې کړي دي الله د هغې نه موږ ته خیر راکړي الله چې د کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه پناه اوښتله الله د هغې نه موږ ته پناه راکړي الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله موږ ټولو ته خپله رضا نصیب کړي الله موږ ټولو ته خپله رضا نصیب کړي الله زموږ د ټولو حوایج برابر کړي مشکلات هم حل کړي پریشانۍ هم ختمې کړي مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي الله چې څومره بیماران دي که په هسپتالونو کې دي کورونو کې دي هر ځای کې دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي الله که څوک جسمانی بیماران دي که څوک روحاني بیماران دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي الله زموږ د ټولو حوایج برابر کړي مشکلات هم حل کړي پریشانۍ هم ختمې کړي مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي ظالمانو د ظلم نه شریرانو د شر نه حاسدینو نه حسد نه بغضیانو د بغض نه ساحرانو د سحر نه نظربازو نظر نه الله مونږ وساتي الله مونږ وساتي الله مونږ وساتي الله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومې د خیر دعاګانې کړي دي الله د هغې نه مونږ ته خیر راکړي الله چې چا راته دعاګانو دپاره ویلي دي الله د هغه ټولو حوایج برابر کړي مشکلات حل کړي پریشانۍ ختمې کړي مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي الله چې څومره مسلمانان بی ګناه په جیلونو کې پراته دي الله د ټولو د رهۍ اسباب برابر کړي الله کوم مسلمانان الله ګناهګار دي الله هغې ته توبې توفیق ورکړي الله د هغه جیلونو نه یې راوباسي خپلو کورونو ته یې راولي الله ښکلي نیک عمله باعمله صالحه مؤمنان مسلمانان الله جوړ کړي الله نیک عمله صالحه یې جوړ کړي الله چې څومره دشمنۍ طرفګرۍ دي الله دا ټولې ختمې کړي الله چې په کومو کورونو کې نفرتونه دي الله په هغې کې مینه محبت پیدا کړي الله په هغې کې مینه محبت پیدا کړي الله زموږ پرې معاشره کې امن راولي الله ټول مسلمانان د یو بل رونه وګرځي الله د یو بل رونه وګرځي الله ټول د یو بل قدردان وګرځي الله زموږ ټول نه ته راضي شي الله هغه کار زموږ نه والي چې ته پرې خوشحالېږي د هغه کار نه موږ وساتي چې ته پرې خفه کېږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین سلګې وخی په مخ